أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه آياتو تفسير او ترجمه مخکې تیره سوې څه مسله پاته سوره نساء د آیات نمبر 4 نیوي دي. زموږ د فقه په کتابونو کې او یا د حدیثو په شروحاتو کې دا مسله لیکلې ده چې اهل قبله ته کافر ویل جایز نه دي، او دا مسله د قران کریم دغه آیات سره اخته شوې ده چې ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمن. په دې ارتباط باندې مفسرینو دا عمومي قاعده را نقل کړي چې کچيري یو کس د اسلام اظهار کاوه، په خله باندې کلمه ویل او شهادتین اقرار کاوه او بل هیڅ عبادت نه کاوه، او یا خو ظاهرا په خله د شهادتین اقرار نه کوي لیکن د مسلمانانو په عبادتو کې شرکت کوي، مسجد ترازی زی، نو دا کس مسلمان بلل کیږي. او دغه شکسته چې هغه صرف کلمه وای نور هیڅ اعمال نه کوي، کافر نه ویل کی. ځکه دا تقریبا د اهل سنت والجماعت د ټول عقیده ده، تقریبا نه بلکې یقیني چې په کبیره ګناه سره د ایمان څوک نه وسی، د کبیره ګناه په وجه څوک کافر کیږي نه. نو اهل قبله ته کافر ویل جائز نه دي، لیکن هو دا په هغه صورت کې چې د څخه د اقرار او د عمل خلاف دسی او عمل یا قول صادر نسی چې هغه عمل یا قول د اسلام د صریح قوانینو سره په ټکر کې کداسي یو شی ورڅ صادر سو، نو بیا هغه کافر یا مرتد بلل کیږي، ولو که هغه هزار واره کلمه په ژبه باندې وایي. امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی فقه الاکبر او عقیدة التحاویه را نقل کړي، وایلا نکفر اهل القبلة بذنب، مج اهل قبله ته د ګناه په وجه کافر نه وای، لیکن تر هغه وخت چې دغه کسخه د اسلام مناقض قول او یا عمل صادر شوی. د مثال په توګه یو کس د نبوت دعوه وکړي، نو ولو کدا کلمه وایي ولو کدا المنسکی دا کافر دی، او قتل یې پر مسلمانانو فرض دی. چنانچه مسیلمه کذاب چې کله د نبی علیه السلام د وفات ورسته د نبوت دعوه کړي، نو هغه ویل منځ هم کاو، زکات هم ورکاو، او اذان هم کاو، او په اذان کې دا کلمه ویل اشهد ان محمدن رسول الله یا اشهد ان محمد رسول الله، دا کلمه هم ویل. لیکن د ټول صحابه بالاتفاق دا خلاف جهاد فرض، او د حضرت ابو بکر رضی الله عنه په امر باندې هغه په قتل ورسول سو، او ټول صحابه وای په مقابله کې jihad وکړي. دا یو دوم دا چې ترڅو پوری چې یو کس د اسلام سره خلاف اعمال یا اقوال صادر کړي نه، هغه ته کافر نه وای. معنا یې دا ده چې يهود او نصارا کافران، یعنی ولو که هغوی د توحید خبره کوي، اگر که هغوی دا وایي چې موږ عیسی علیه السلام یا موسی علیه السلام منو، لیکن هغوی کافران دي، ځکه د هغوی د حضرت پیغمبر علیه السلام د رسالت څخه منکر دي. یا د مثال په توګه یو سړی بت سجده کوي او اختیاري حالت یې دی، مجبور نه دی، یا یې صلیب په غاړه کړی دی د صلیبیانو نشان، او یا یې د مجوسیانو پر رقم اورته سجده کول، یا یې بل داسې یو عمل چې د اسلام څخه خلاف د کفري ډلو عقیدوي شعار دی، یعنی هغوی مذهبي شی بولي، هغه په غاړه کې ولو کدا کلمه وایي مسلمان نه پاتې کی. لیکن هو دا ضروری دی چې هغه شی د هغوی په عقیده او مذهب کې د هغوی د عقیده او د مذهب ښکارندوی وي. لکه د مثال په توګه د مسلمانانو په ملکونو کې مسجد پر مناره پیژندل کیږي، چې هلته یو مناره ولاړی، نو سړی هغه وویني چې دا مسجد دی، نو دا یو علامه ده. داسې یو مسلمان چې پیژندل کیږي
هغه په لنګوټاو په ژیرو په دې پیژندل کیږي او د کفر نړۍ کې او یا اوس د کفارو پر مسلط نظامونو چې پر مسلمانانو مسلط دي دا کفري نظامونه په اسلامي نړۍ کې په ټوله اسلامي نړۍ کې هیڅ اسلامي حکومت نشته نظامونه ټول کفري نظامونه دي البته د کفري نظام په وجه خلک کافران نه بلل کیږي خلک مسلمانان دي دا شرعي مسله ده نو کچيري مثلا دغه سیو علاقه نو هلته د مسلمان او کافر ظاهرا فرق ډیر ګران کار یو وخت کې زه شیخ پورې تتللی وم شیخ پورا پنجاب کې علاقه نو موټر کې د یو چا سره په څنګ باندې بچوکۍ کې ناس کوم نو هغه ته ما دعوت ورک چې کلمه به در د لا اله الا الله را سره ویل افاته به نه ویل اخر ما ته زه عیسایم مسلمان نه یم لیکن په ټول موټر کې د مسلمانو د عیسائی فرق نه کوي مسلمانم ژیره خړېلې پتلونو نیکټای تړلې او عیسویم دغه حالت د دوړو هیڅ فرق نه کوي یعنی ډیرو علاقو کې بداسي چې سړی به د مسلمان او د کافر ظاهري امتیازات نشي لکه په اسلامي ملک دا فرض ده د اسلامي نظام پر واکمنو باندې چې د کافر او د مسلمان لباس بجلا کوي د اسلامي امارت په وخت کې د دې دا ترتیب وو چې د کافر او د مسلمان تر مابین علامه و پیژندل کېدل چې دا کافران دي او دا مسلمانان دا ضروری ده نو که یو مناقض عمل د شریعت او د دین خلاف جنی صادر سو بیا هغه مسلمان نه بلل کی ښکارا مثال د مسیلمه کذاب خلاف د صحابه کرامو جهاد دی او دا غننګ د يهودو نصاراو په ارتباط قران وای دا مؤمنان نه ولو کاغه د توحید دعوه هم وکي او د نور انبیاء د رسالت دعوه هم وکي پر اسلام نه پاتې کیږي دا ډیر نور مسائل دي البته ځینی شان داسې دي چې شریعت د هغه کس مرګ روا کوي لیکن کافر یې نه بولي ځینی کسان په دې غلطي کې لویدلي چې د یو چا د مرګ روا کولو د پاره به د یو واره هغه کافر کوي او بیا به مرګ روا کوي حضرت عثمان رضی الله عنه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چا مرګ روا نه دی بللی مگر په درو شان یو دا چې هغه زنا وکي واده والای نو هغه شرعي امر ته قاضي ته اجازه دی چې هغه رجم کی البته عام انسانانو ته د دې جواز نشته دا حرام کار دی کې عام خلک کی بل دا چې څوک را ولاړ سي بل سړی قتل کړي بل مسلمان قتل کړي نو دا قتل په وجه باندې دا قتل عمد دی دا غو قصاص اخته کیږي او دریم دا چې د اسلام څخه مرتد سی وګرځي نو ډیر ځله یو سړی د نور شان په وجه هم شرعاً مرګ رواوي خو کافر نه یعنی دا نه د لازمي چې هغه وخت مرګ روا کیږي چې کافر سي کله کافری مرګ روا نه د مثال په توګه یو راهب دی عیسوي راهب دی یا يهودي راهب دی په خپل عبادت خانه کې ناس عبادت کوي په جنگي امورو کې نه په مشورو کې د کافرانو سره ملګرتیا کوي کافر دی مسلمانانو ته قتل نه دی شذ د مسلمانانو ته قتل نه دی روا که محارب نه وي جنگي نه وي د کوچنی مرګ نه دی روا دا رقم د زمي کافر چې په اسلامي هیواد کې اوسې مرګ نه دی روا نو ځینی شان بيداسي کافر وی مرګ نه روا ځینې صورتو کې به کافر نه شرعاً مرګ روا سوی نو دا نه لازمي چې مرګ هغه وخت روا کیږي چې سړی کافر سي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي ضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القاعدون برابر ندین کسان من المؤمنین د مؤمنانو غیر اولی ضرر ما سوا د عذر د خاوندانو څخه والمجاهدون ومجاهدين في سبيل الله دل تعالی فلارکی چاوی جهاد کوي بیا اموالهم بخپل مالونو سره وانفسهم او بخپل ځانو سره فضل الله المجاهدين فضیلت ور کړی دی الله عزوجل مجاهدین ته بیا اموالهم وانفسهم چاوی بخپل مالونو جهاد کوي بخپل ځانونو جهاد کوي علی القاعدین پر ناس تو کسانو باندې درجه یو درجه وکلا وعد الله الحسنى
وکلن د هر یو سره وعد الله وعده کړی د الله عز وجل الحسنى د نیکی وفضل الله المجاهدين وفضیلت ورکړي دی الله عز وجل المجاهدين مجاهدين تعالی القاعدين فرناستو کسانو باندې اجرا عظیما ډیر لوی اجر د دې آیات د مخکې آیات سره ربط دادي چې په مخکې آیات کې الله تعالی مسلمانان د دینه منع کړه چې تاسو هغه څوک موجنی چې هغه د اسلام اظهار وکړي نو دې آیاتونو کې بیا الله تعالی د هغو کسانو د پاره بهانه بندي چې داسې نه چې په دې بهانه باندې ناشتي چې داسې نه یو نه حق څوک راځه قتل بس په دغه بهانه د جهاد ځان راوګرځي نو دا بهانه به نه کوي بلکې تحقیق به کوي جهاد به نه پرېږدي کوي به نو را روانو آیاتو کې مؤمنانو ته د جهاد او د مجاهدینو فضیلت او برکات بیانې او هغه خلک چې ناس دي د هغو په مقابله کې د مجاهد اجر او ثواب بیانې لا یستوی القاعدون برابر ندی القاعدون ناس خلق یعنی په ثواب کې برابر ندی من المؤمنین د مؤمنانو څخه چې په کور کې بلا عذر ناس وي او جهاد نکي دا برابر ندی غیر اولی ضرر ما سوا د معذور کسانو څخه یعنی معذور کسان خو معاف دي والمجاهدون فی سبیل الله او مجاهدین د الله تعالی په لار کې بیا اموالهم فخپل مالون سره چې خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرفوي او انفسهم او خپل ځانو سره jihad کوي یعنی حاضری خپل jihad نو دغه ناس خلق د مؤمنانو او دغه مجاهدین دا په ثواب کې سره برابر نه بلکې هغه کسان چې jihad کوي اوی په ثواب کې تر دوی ډیر لوړه درجه لري jihad د الله تعالی د طرفه پر بندگانو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه څخه هجرت کړی دي تر قیامت پورې فرض دي البته د جهاد احکام او فرضیت دا په مختلفو وختونو کې بدلیږي را بدلیږي په یو وخت کې جهاد فرض کفایه دا په هغه وخت کې چې مسلمانان غالب او د مسلمانانو اقدامی جهادونه یعنی اقدامی جهاد دا معنی چې مسلمانانو به د کفارو په ملکونو باندې حمله کوي نو که یو ډله د مؤمنانو او مجاهدینو داسې وای چې د کافرانو مقابله کول نور مؤمنان په خپل کارونو باندې په نورو فرضي اعمالو اخته نو د هغه نور مؤمنانو غاړه خلاص عمومي قانون دادی د همیشه د پاره کچيري د عمومي د مسلمانانو اجتماعي کارونه په څو کسانو حلیدل نو پر نورو باندې کول لازمي نه دي البته که په څو کسانو نه حلیدل بیا به نور کسانو سره ملګری کیږي که په هغوم نه حلیدل بیا به نور ملګری کیږي تر څو چې ټول پکښ راشي دا ټول عمومي کارونه مسلمانانو دغه رقم نو جهاد هم د مسلمانانو دغه یو اجتماعي کار دی ولې چې په دې سره د اسلام بقا او د اسلام عزت راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ذروه السنام الاسلام جهاد د اسلام تر ټولو هغه اوچت تعمیر دی یعنی اسلام پر دنیا کې صرف او صرف یوازې په جهاد ښکارا کیږي که جهاد نه نو اسلام غلبه نشي پیدا کوي ځکه ډیر لس کاله پیغمبر علیه السلام په مکه کې تیر کړ خو یو کور هم فتح نکړي په زور باندې او نه د اسلام غلبه را صحابه کرامو کې د دین عقیده په خصوله دا کار خو وسو لیکن فتوحات را نه وکله چې پیغمبر علیه السلام ته امر وسو نو د هجرت په دوهم کال باندې په 314 کسانو باندې د ټول نړۍ ستر پوځي طاقت تماته ورکړ او د همدغه ځای څخه د اسلام فتوحات شروع شو نو په ځینو وختو کې مسله داسي نو کځینی کسان د جهاد د حکم د پاره ودرېږي پر نور بیا فرض نه دي او خپل کارونه کوي داسي مساجد او مدارس آبادول دا د ټول مسلمانانو اجتماعي کار خو کځینی کسان دی خدمت ته ولاړ پر نور باندې نه دی فرض لا غو غاړي خلاصي دي کله څو کسانو یا څونه اندازه انسانانو د دې ضرورت پر کولای شي دا یو مسلمان وفات شوی دی په جنازه او په تکفین او تجهیز کې ځینې کسانو شرکت وکړي پر نور کسانو باندې فرض نه ده چې هغه به خامخا شرکت وکړي دا اعتکاف دی نور کارونه دي چې انفرادي در سړي پورې اړه نه لري بلکې اجتماعي امور کله هغه کسانو هغه کار نه سوای کولای بیا پر نور باندې هم ضروری ده
نو کله چې جهاد اقدامي وو نو په هغه وختو کې فرض عین نو، لیکن کله چې جهاد دفاعي سو چې کافرانو د مسلمانانو ملکونه قبضه کړه نو بیا پر مسلمانانو جهاد فرض عین سو. د هرې علاقې پر خلکو باندې جهاد فرض عین دی. دا چې څوک په یو خبره او په بل خبره ځان جنې باسي نو د الله تعالی د حکم څخه ځان استلای نشي. البته که یو سړی دا کار نه کوي، جهاد نه کوي او عقیده د دې لري چې پر ما فرض دی او دا زما سستی ده، زما غفلت دی، زما کمزوري ده چې نه کوم، نو دغه کس ته الله تعالی اخر د توبې توفیق ورکړي. ځکه دی دا مني چې دا د الله تعالی فریضه ده، زما صفات ده، دا زما کمزوري ده. او که یو سړی خدا نه خسته د فریضې څه منکر وي وای دا ستنه او یا د دې په ارتباط خبرې کوي، دا العیاذ بالله اخر د ایمان د سلب سره مخامخ کیږي. ډیر کسان اوس موږ دای کم یو کوو یو نه کوو، لیکن دا عقیده لرو چې دا فرض عین دی، د الله تعالی حکم دی، پر موږ باندې فرض دی. دا چې موږ ضعیف یو، کمزوري یو، ناست یو، نه څه کولای، د الله تعالی څخه مغفرت غواړو. لیکن د دې معنا دا نه ده چې دا نشته. کچا د اصل نظریات او عقاید ښکار کول دا پر اسلام بیا نسی پاتې کېدای، ځکه د قرآنی شرعي حکم څخه انکار کوي او د عقیده لري چې دا نشته، نو دا عقیده غلطه عقیده. نو دغه آیاتو کې چې دا خبره روانه ده دا د فرض کفایه په ارتباط باندې ده. نو پر ناستو کسانو باندې بیا د مجاهدینو فضیلت دی، په هغه صورت کې هم په فرض کفایه کې هم چې کوم څوک جهاد کوي هغه افضل دی پر هغه چا چې هغه د نور فرائض پر ځای کوي. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، فضیلت ورکړي دي الله عز وجل مجاهدینو ته باموالهم فخفل مالونو چې جهاد کوي، وانفسهم فخفل ځانو چې جهاد کوي، على القاعدين پر ناستو خلقو باندې درجتن، د درجه په اعتبار باندې د ثواب په اعتبار د مجاهدینو فضیلت پر ناستو کسانو باندې ډیر دی. هغه کسان چې هغه ناست وي دینی عبادت کوي او هغه کسان چې مجاهدین وي د فرض کفایه په صورت کې. وکلا وعد الله الحسنى، د هر یو سره وعده کړی د الله عز وجل الحسنى د نیکی، یعنی الله عز وجل د مجاهدینو تم جنت ورکي او دا پر کورو چې ناست دي ته هم جنت ورکي، ځکه چې دا د فرض کفایه صورت دی. نو مجاهدین فقط فضیلت قربانی لري، نور به جنت ته دواړه ځي، یعنی هم به مجاهدینو ته او هم به قاعدینو ته الله تعالی جنت ورکړي. وفضل الله المجاهدین، دا د هغه درجه یادونه کوي چې الله تعالی الته فرمایل چې علی القاعدین درجه، دلته دغه درجه هغه تفصیل بیانوي چې دا درجه نو څونه اندازه. الله تعالی فرمایي وفضل الله المجاهدین، فضیلت ورکړي دی الله عز وجل مجاهدینو ته علی القاعدین پر ناستو کسانو باندې اجرا عظیما، لوی اجر ورکړي. او دا لوی اجر څونه اندازه دی؟ الله فرمایي درجات منه، ډیر لوړي درجات دي، منه د الله تعالی د طرفه، ومغفرة او بخښنه د الله تعالی د طرفه د ګناهونو، ورحمة او د الله عز وجل د طرفه رحمت دی. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله عز وجل پورا بخشونکی، پورا مهربان. دا د هغه عظیم اجر اندازه و چې الله تعالی په خپل کلام کې بیان. درجات دی منه د الله تعالی د طرفه چې د دې اعمال کثیره او په وجبه د مجاهد څخه صادریږي، نو د دې جهاد په وجه الله تعالی غته وړي درجات ورکی، ومغفرة او بخشنه ده، ورحمة او رحمت دی. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله عز وجل پورا بخشونکی او پورا مهربان. یعنی که په دا کار کې د سړي څه کوتاهي وسول، کمزوري وسول، الله تعالی پورا بخشونکی او پورا مهربان ذات. دا قرآنی آیاتونه دي څومره واضح ادا کلمات او دا جهاد بیان کړي او څومره مجاهد ته فضیلت ورکړي. بیا به څنګه د الله تعالی د دې دومره کلام څخه سړی مخ اړي او څنګه به د دې خبرې څه منکر کیږي چې دا وسمست او دا عقیده ښکارا کول. دا فقط د يهودو د خوشالولو د پاره دا خبره کیږي، ځکه چې پر يهودي باندې درې خبرې بدې لګي. د خلافت نوم پر کافرانو ډیر بد لګي، همیشه که د خلافت نوم په کوم ملک راغلی دا پر کافرانو سخت بد لګي، بل پر کافر باندې د همیشه د پاره د جهاد کلمه ډیره بد لګي، ځکه دوی د جهاد د کلمې د سپکولو د پاره او د دې کلمې د بیا اهمیت کولو د پاره مختلف کلمات استعمال کړي، ترڅو چې دا کلمه ورکسي.
کله مجاهد ته ترهګر وای، کله ورته افراطي وای، کله ورته تندروي وای، کله ورته سخت طبيعت او سخت مزاج وای، کله وای اسلام پال، یعنی مختلف نمونه ورته انتخابوي. او دغه جیبی د رادیوګانو کې چې دا ناست دا جیبی دا د يهودانو جیبی، دا به د يهودانو خبره شسره وړو پړه کې او د عوام مختي ور پیش کی. د عوامو بیچارهګانو هم تحقیق کم وي، هغه بیچارم د دوی د خبرو سره متاثر، د کفارو اصطلاحات کاری، د کفارو اصطلاحات کارول منع دي. ګوري قران کریم کې مشتتیر سول ولا تقولوا راعنا، تاسو د راعنا کلمه مو وایست، ولی که څه هم د دې سم معنا او می استعمالوي، دا د دوی کلمه و، تاسو به د دې کلمات نه استعمال. نو دا کلمات منع. استشهادی ته ځان مرګي ویل دا دغه د پاره استعماليږي چې دغه کلمې بیا اهمیت د خلکو په ذهنو کې راشي. نو کله بیا وای د غماش په خلاف جهاد، کله وای د پولیو په خلاف جهاد، کله بیا وای د رشوت په خلاف جهاد. یعنی دا د جهاد کلمه یو سپک استعمال کی، ځکه جهاد د ارش خلاف نه کیږي، جهاد د کافر په خلاف کیږي. دوی د دغه کلمې د اهانت د پاره او د سپکولو د پاره مختلف تدابیر جوړ کړي. د غماش په خلاف جهاد دا باقاعده مالی دلی دي لیکلي، د فساد په خلاف جهاد، دا کلمات د دغه لپاره استعمالي د دې اهانت راس او دا قرآني حکم. او دریم شي چې دوی بجنی وړي هغه حدود دي، شرعي حدود. حکم ځای کې که شرعي حدود نافذېدل، لاس قطع کې دي، قصاص کې دي، پر زنا باندې رجم کې دي، د پر دی باندې اور بلی. دوی د دې شریش سره دومره سخت حساسیت لري، دومره سخت حساسیت لري چې فقط د نامه څخه یې د جهاد د لپس، د خلافت د لپس او د حد د لپس د دې څخه دوی کاملا نفرت کوي. د همدغه خبرو د اهانت د پاره د رادیوګانې جوړ کړي. څومره رادیوګانې چې جوړې شوې دي د اوس په نړۍ کې کار کوي، دا ټول د کافرانو په ګټه کار کوي. یو رادیو د مسلمانانو په ګټه کار نه کوي، الا ماشاءالله چې مسلمانانو جوړ کړي او مسلمانانو تمویلوي، هغه د مسلمانانو رادیو د ښکار خبره. لیکن دا نوري څومره رادیوګانې چې د مصارف دوی کوي، پیسې دی ور کوي، د دوی په ګټه کار کوي. حتی د کفارو د طرفه مدافع وکیلان وي، د کفارو د طرفه د خبريال مدافع وکیل، او داسې یو کفري قانون یې د ژورنالیزم جوړ کړی دی. د ژورنالیزم په قانون کې دوی دا یې ده چې بسم الله به څوک نه وایي. دا د ژورنالیزم په قانون کې، د ژورنالیزم په قانون کې دوی دا یې ده چې د صحابي سره رضی الله عنه نه وایي، او د الله تعالی سره بجل جلاله نه وایي، د نبی عليه الصلاه والسلام سره صلی الله علیه وسلم نه وایي، او چاته به شهید نه وایي. دا د دې د ژورنالیزم په قانون کې چاته به شهید نه وایي. ولی بنوای وای دا د اسلام ښکاروالی دی. موږ خو عام خلک یو، باید د خلکو د قانون مطابق اوسئ. مطلب دا چې اسلام لکه نور دنیوي قوانین باید داسې مراعات شي. العیاذ بالله دغه شان چې اسلام د نور قوانینو سره برابر سره وګڼي، نو دا خو انسان د اسلام څخه باسي. ځکه اسلام خو یو طبیعت نه دی، نه مزاج دی، او نه دا یو کار دی، نه د یو ملک په سطح کار دی، نه د یو قوم مربوط مسله ده چې دا دې پرېښودل. اسلام خو د ټولو مخ کې دی، خبره پر اسلام باندې ولاړ. نو دغه سي دغه رسنۍ چې څومره دي دا د اسلام په خلاف ډېرې زیاتې غږیږي، او دوی دومره مهنت د دې لپاره کړی دي. نن د عام انسانانو په ذهنو کې دا رادیو دا دومره اهمه ګرځولې ده چې باید خبرونه خو واو، خبرونه باید واو. کله مسلمانانو په ګټه یو خبرونه نه کوي، ګرد خبرې د کفارو په ګټه روانه، کې ډرامې دي، کې عام پروګرامونه دي، کې نظریات دي، کې خلکو څخه پوښتنې کوي. حتی چې کله د یو مسلمان پیښ چې هغه د مسلمانانو په ګټه نظر وای دی ورکته نه نشي. نو دغه رادیوګانې د کفارو د دغو کلماتو د لپاره جوړ کړي چې د مسلمانانو ذهن خراب کړي. صدق الله العظیم.